دلته هذه مسائل او د دې نه وروسته چې کنه اوس د مرکبات چې هغه شی په اخر کې بدوي څه کنه ټول شی او د مرکبات وهذه مرکبات راځي ومركبين تخلاص بموجه وهذه مركبات وهي مركبات لأن الله دوام ځکه چې دا لا دوام د سره ولګي د دې حقیقت دغه دی چې دا وسلو مرکبات شو څه څه خپل سمات کتاب نو خلاص د کتاب اوس څه زه تاسو په خبره پوه هوښه ایتار جانا چې بسیطه په دوه قسمه وجهه په دوه قسمه یو څوک ته بسیطه ده او بل څوک ته مرکبه ده ځکه چې دا په موجهه چې د حقیقت تغییر یا به د حقیقت ایجاب فقط یا به سلب فقط صرف ایجاب یعنی یوازې موجوده بسیطه دا موجهه ده خو یوازې موجوده ده یوازې سالبه حقیقت تغییر یا ایجاب د دوانه بنئ هر دو اجتماعا به پکې نه وي دا بسیطه ده او کو حقیقت تغییر مرکب د ایجاب او سلب چانه دوانو نه چې حقیقت مرکب د دوانو په دې شرط سره چې دویم جز لکه اول ایجاب دی نو دویم سلب دا اول سلب نو دویم سلب دا اول خو بصراحتا نه اول وسي صراحتا قذب موضوع به محمول به نسبت په جهت مو سره ذکر هر څه په کې څه وي اورګنه اپرو بسیطه نه اما کې چې بسیطه وا هغه بسیطه به نو وسره لګېدلی هغه به یو جزئی یو بسیطه به مصرحه بسیطه چې وا او مصرحه موجوده چې حقیقت بلاغي مرکبي د ایجاب نه او د سلب نه په دې شرط سره چې جزئی ثاني څه هغه په عبارت مستقله سره نه او اول جزء به دین معلومه شو چې اول جزء په عبارت مستقل سره وي موضوع به محمول به نسبت په جهت په هر شی به کامل مکمل موجود وي خو په دې شرط سره چې دویم جزء په عبارت مستقل ثاني په عبارت مستقل سره نه وي چې حقیقت تغیر مرکب د ایجاب او سلب دوانو نه په دې شرط سره چې ثاني په عبارت مستقل سره برابر خبره کته ترکیب په لفظ کې وي او په لفظ کې نه کله واسط په لفظ کې او کله په لفظ کې نه دا شرط څنګه نو دی و حقیقت تغیر مرکب د ایجاب او سلب دوانو نه په دې شرط سره چې جزء ثاني چې کوم دی چې ځول ایجاب او جزء ثاني سلب د کول سلب د ایجاب ده خدای دویم جزء دا په حقیقت دا چې کوم دی په سر نه دا په عبارت مستقل سره نه برابر خبره ترکیب په لفظ کې وی او کنه وی واسترکیب په لفظ کې چې وی نو دا څنګه وي یعنی عبارت مستقله د دویم جز د لپاره خو نشته خو دا یو ترکیب شته یو ترکیب یعنی عبارت غیر مستقله وي کله بعد عبارت مستقله هم نه نه څنګه وای دې پوره خبره وکا او مرکبه هغه دا چې حقیقت مرکب د ایجاب او سلب دوانو د استازموال په دې شرط سره چې ثاني په عبارت مستقله سره دې خپل معلومات جوړول په عبارت مستقله سره دی په دې شرط سره چې ثاني او په عبارت مستقله سره نه برابر خبره ترکیب په لفظ کې وي یعنی مطلب دا چې د ثاني د لپاره په ترکیب وي یو ترکیب وي کله هغه ترکیب هم نصر نه ترکیب په لفظ کې وي دا غیر لپاره صرف دلته دوه شونه دي یو لا دوام دی یو لازم وته لکه اول په وجهه اول چې کوم دی چې اول هغه په عبارت مستقله سره او د دویم نه په عبارت مستقل نشته چې نه چې ویني به سره او بس او مرکبه نه په عبارت مستقل دویم د لپاره او په عبارت مستقل سره نه خو ترکیب په لفظ کې کله وی او کله هغه هم نه وي ترکیب په لفظ کې وی دا منحصر دی په دوه جوړ په دوه چا په دوه قسمه ترکیب وي یو د لا دوام دی یو لا ضرورت دی
نو لا دوام دی یو لا ضرورت ټول مرکبات ودي وسم بیانو اکه متعارف چې کنه مسلمان کنه پوش متداوله بین الناس مشهور متعارف هغه ودي په دې وو کې چې کوم دینو پنه کې خدای په سره عمل کا شپږ داسې دي چې پای کې به عبارت مستقی کې به ترکیب وي صرف یو د چې پای کې به ترکیب نه اما ته وایي ممکن خاصه لکه امکان خاص ته کنه هغه دا اول غږی چې خاص شو مستعفی مثلا نو ششته برابر خبره ترکیب په لفظ کې که ترکیب په لفظ کې وو نو هغه د دې وونه او د دې وو مرکبات نشپد دي چې پای کې ترکیب وي او ترکیب په لفظ د لا دوام یا په لفظ د لا ضرورت سره وي او یا به د سر نه ترکیب نه چې یو ممکن خاصه دا ترکیب چې وي نو دا یا په لفظ د لا دوام سره دی او یا په لفظ د لا ضرورت سره دی لا دوام چې دی دا په څو کې دی دا لا دوام په دې شپو کې په پنځو کې دی دا ضرورت صرف په یوې کې دی سره شپږ دی جوړی کنه ایو چې دا ومه پای کې مسمى ترکیب په لفظ کې نشته خو په دې شپږ کې ترکیب په لفظ کې دی نو ترکیب منحصر دی په دوه کې یا لفظ د لا دوام به یا لفظ د لا ضرورت به کله ضرورت صرف په یوې کې چې لا وجودي ضروري سره وجودي لا ضروري ده څنګه وجودي لا ضروري ده لا رسول لا وجودي سره وجودي لا ضروري ده او چې ترکیب او چې په لفظ د لا دوام سره دی نو هغه پنځه دي ازوب دي هغه پنځه دي ا پنځه کومې دي حضرت توخه مجید دوامي دو وخت دي نو متقام دوامي امتان چې دي یعنی مشروطان موفي اما ليس لا دوام ولکم وختياتان چې دي منتشره مطلقه وختيه مطلقه دوم دي وخت خبره وختياتان ذکر ها یو معین ده بلکې غیر معین هغه سره لفظ لا دوام ولکم او پنځه چې کوم دی هغه مطلقاً ما غیر لا دوام ولکم دا پنځه دي سره لا دوام لري او د دې مطلقاً مثلا شپږم چې دا لا ضرورت چې کوم دغه مطلقاً لا ضرورت شو دې نه ما تاسو ته برز ویلو کنه چې دا خط تقید المطلقه العمل بلا ضرورت او بلا دوام ټول څه شپږ نشي او ومه دې چې د هغه سره با ترکیب په لفظ کې نه لفظ کې نه معنا کې ترکیب شته او معنا کې ترکیب شته معنا کې ترکیب شته اگر چې تاسو ممکنه خاصه ده څنګه او په هغه حقیقت څه کوم د خبر ما تاسو ته کړم ممکنه خاصه ولې دغه ترکیب ولې ما تاسو نه چې مثال ضرورت نه جانبین او سلب ضرورت د هر طرف دا حکم نه په امکان عام د طرف مقابل باندې چې کوم طرف سلب ضرورت جواب بل طرف ممکن شي دا کوم سره چې امکان عام لګای جواب بل طرف سلب ضرورت چې کوم طرف سلب ضرورت دی بل طرف ته امکان عام نالته د هر یو طرف سره سلب ضرورت نه لګي نو په سلب ضرورت د ایجاب سره په سلب ضرورت د جانب ایجاب سره څو ممکن عام شو سالبه ممکن عام شو اصل ممکن عام شو او په سلب ضرورت د جانب چا سره سلب سره جانب ایجاب ممکن عام شو څو ممکن عام شو مرکبات تسوي کنه ایو موجبه او بل سالبه حقیقت دای مرکب دی ایجاب او سلب حقیقت دا ذکر د حقیقت لفظ دی ولي چې لفظ کې کله ځکه په لفظ کې ایجاب او سلب ضروري شي نو ممکن خاصه چرته چې کوم دی دا څه نشي ځکه دا غي لفظ کې ترکیب نشته نو ځکه دی اول کې موږ د څه چې حقیقت د ایجاب فقط یا سلب فقط وي دا موږ بسیطه کړ او چې حقیقت د مرکب دی ایجاب او سلب قانون حقیقت هم ذکر د پاره دي چې مشتمله چې دا مرکب چاته ویل شي ممکن خاصیت هم ویل شي کنه نو خبر پوه نو ما تاسو ته وایم چې په دې وو بس مرکبو کې یو د څه د چای کې ترکیب په نفس کې نشته اکه مې دا ممکنه خاصه ده او شپږ داش د ترکیب په نفس کې ده او دا ترکیب په چې په کوم نفس سره راځي هغه نه مګر نفس د لا دوام او د لا ضرورت لا دوام په شپږو کې په پنځو کې لري لا دوام د شپږو کنه د دې شپږو نه پنځه داسې دي چې پای کې هغه
هغه ترکیب چې په کوم لفظ سره ترکیب دی هغه لفظ د لازم دی یو په کې چې د شفای لا ضرورت اما تاسو ته اجمالی خاکه جوړ عامتان وقتیتان عامتان چې د مشروطان موقعتان مدرشم د دې سره لا دوام ولګا او بل وړه د متفقان مثل لا دوام ولګا کله شي نو چې د مشروطه مثل لا دوام ولګا د مشروطه خاصه شو د عرفیه مثل لا دوام ولګا د عرفیه خاصه شو د وقتیه مطلقه سره لا دوام ولګا د وقتیه شو اطلاق ختم شو تقید راغی د منتشری سره مطلقه سره لا دوام ولګا د منتشره شو وإذا جاء التقييد ذهب الإطلاق إذا جاء التقييد رمي مش أستقيد إلا دوام سنة الإطلاق ده مطلقه وتصنش يوازي وطا صحيح واختيار يوازي وطا منتشر أو مطلقه مش بقية مخيش خير إلا دوام سنة وجودية لا دائمة وطا ها دقا مطلقه مش بلواري مقايدة كي بچا سنة فلا ضرورت سنة بیا تسوي وجودي لازم وي او دا عموما دا شپګه ده سره دا شپګونه چې پای کې ترکیب په لفظ کې وي او دا شپګه ترکیب په لفظ د لازم سره ده مثال نو مزه تاسو وکړه اوس دومره خبره دې ته وي دا زمون په سبقونو کې دلته ترتیب ورکړه موږ ټول نو تاسو اول موږ څه بیا وبسیط په تاسو څه کلمه په خبره درکړه نو یې عبارت وکړه تکتشف و دې په جنب بسيطه او مرکبه نو بسم الله الرحمن الرحيم خبره سره بسيطه اذا حققت جواز السبب ايجابي جواز مركبه اذا حققت مركب ايجاب السبب وعنها ده بدايه ايش الجزء الثاني ايجاب السبب الثاني ايجابي او سلبي ايجابه اول بسلبي مقدور الثاني جاء سلبي اول بايجاب وده ثاني ده بعباره مستقله السرعين برابر خبر ده تركيب تدلس كبير يعني مستقل عباره تشتغل نفس التركيب مش تكن يوم والتركيب بكل الكلمه عقيده هي ما مفهوم كيف تقدر يسمى مش كنت يبدو مثال مثلا خبر عن الطاقش قول كان صار دعوة لكن غير ده أول جزء نتدرج خروج الدائرة أول جزء عبارة مستقيمة أول جزء عبارة مستقيمة خير وسجل إيجابي سقوط المتحرك مسافة فرد الشعب وسرور سوى لا دائما لا العبارات غير مستقلة تركيب بي أو كده درجة التركيب برابر التركيب وسروي يريد البين جزء أداء قيد فارع مستقل عبارة تشتع نفس التركيب والتركيب التركيبات مشتركة نشتا كرب عربي أو كلا بني جوي لك دا شوية وده مش متخصص وصل شو ده التركيب ده بسم الله ده مثلا وصل شو هذا وصل أو كلا شيء جزء بعبارة مستقلة سرمي وش لكن كل داير كان زيد قائم بإمكان الفاعل لازم لا دائما ما بيسبب ده وسبب ليش وده تعرفوا زيد قائم بالإمكان الخاص ده تركيب ده دي وجهنا دي المحتاج الخاص كمان مركبة دي حقيقة غير مركبة دي إيجاب سبب حتى غير مركبة دي إيجاب سبب إيجاب الأول يسقط هذا مساوي شهر أو لا دائما مراتب لا دائما تتعقب وصبح زي كم يوم هذا كان يقولون الوضوء على فأول إيجابي من ده بسلبي أول إيجابي من ده بسي أو جعلت كليين ده بكليين وأخذ جزئين ده
چې په کم کې به د هغې سره موافق وي، په کم کې به په کیف به سره مخالف وي. حق موضوع محمول وي او نه لکه کیف به بدلي د هغې نه په کیف کې غیر مخالفه به په کیف د هغې کیف څه دی ولري دلته د دوام کې چې کومه قضیې ته اشاره ده څه ده هغه به صالح وي. موضوع محمول دا قضاوي او هغه کلیه ده نو دا به صحیح دا کلیه ده نو دا به صحیح او حرف سور د سالمي کلی لا شی دی که نه څه وایي په دلایلو کې اشاره شوه لا شیء یاتي أصحابه شكل الأدوار إشاري مطلقية عن كده الأدوار زاد إشاري مطلقية بوقوفة سنة مطلقية عن كده مطلقية عن ميسر تابت بالفسر كي كده بالفسر هو لا شيء من الكاد من الفسر سجلت أولا موجبانا وداسا لبشر اوله کلیه نو بل کلیه شو یعنی مخالفه شو د هغې سره په کیف کې موافقه شو ضربچا کې او همیشه چې لا دایمي شرط مطلقه عامه ده مطلقه عامه شو بالفعل مخصص جهات ثلاثه څو شو مطلقه عامه شو کله کې پوره لا دایمي چاته شنو مطلقه عامه سالبه کلیه ته چاته شي مطلقه عامه سالبه کلیه ته په اشاره شو ټول قضیه چا مرکبه شو دیوی مشروطی عمینا موجبی کلیه مشروطی عمینا و دبنی موجبی سالبی کلیه مطلقی عمینا حقیقت تغییر مرتب شد در ایجاب و در سلم و داید بلا ضرورت که همیشه اشاره دیگه ما خد فرمیلو کنه چاہا ترکیب منحصر ده بچا کی دو کلماتی بکنو که بلا شیع بلا دائما او بلا بضرورت باب الدوام كايشان شبه التخاميد إشاري ولا بده إشاري داخل مثلا كل إن شاء الله تعالى أو بنازل كهامي شيء إشارة ممكن ولا بده إشاري استفيد بكم هذا ما استوى سبقنا سبقنا بدي بكم شيء ترى داخل بدي إفراد شو بدنا تعميم بجوكم شيء عبارة مستقلة من الإنسان ده داعي ده بارا بشكل إيه وهو تركيب كلمة تركيب فيه وكلمة تركيب بضرورة كل كاتب ما تستخبروا چې دا فرم یا بل دائما لفظ یا بسي الا بضرورة بل دوام کې شرط مطلقه عامه ده او بل او بل بضرورة کې شرط ممکن عامه ده کنه او دا اوس موږ او خو چې ولې دا غي تاخير وجه سره ابو تاسو خو دا ثابت کړ چې واقعي دې حق د مشروطي دا درجه واکنه دا موږ په تعمیم ته شو کنه یو څه تعمیم شو چې څنګه په عبارت مستقیم سره باندې دا شرط وکړه ترکیب په لفظ کې وکړه ترکیب په لفظ کې که ترکیب په لفظ کې وي ترکیب ما منحصر ده په کچا کې په کلمتين فلا دائما کو بچا کې فلا د ضرورت متغیر دا اوس واقعي په لا دائما کې شرع او چا شو اما یې سره موافقه په کم موافقه د اصل سره بچا کې په کم کې او مخالفه بچا کې په کیف کې او موضوع محمول بارو دا همیشه دوام هغه دغه استن معنا نه حکم قضیه شرع استن دې آسان کړي حق موضوع محمول بکی په کم کې مخالفه او په کیف کې مخالفه او په کم کې موافقه او نو څنګه او په لدام کې همیشه اشاره متقیم مته او په لازم کې همیشه اشاره چاته ممکن یې عام دي اوس دې زید مقام بالامکان خاص دا کوي چې ترکیب په لفظ کې نه د ترکیب په لفظ شته ځکه چې دا زید مقام بالامکان خاص یو خاص ده کني ایجاد مثال کوم شته او حقیقت د مرکب د ایجاب سره ده اوس حقیقت ولې مرکب د ایجاب سره ده به په حکم ده هم ته په کتاب کې کېږي حقیقت د مرکب د ایجاب سره ځکه چې د مرکبې د وجود د لپاره تغییر التقویم د لپاره تغییر جوړښت د لپاره تغییر وجود د لپاره د دویمه قضیه وجود هغه ضروري په عبارت کې نه ده خوشې به ځکه موږ دا وایو چې په عبارت چې دوسانی په عبارت مستقل سره نه نو هغه مستقل عبارت چې هغه به کني هغه به کله ویو کله هغه نه چې هغه نه نو لکه شو نو اکتفا شو بچاو په دې یو باندې خو په دې یو کې په کې امکان خاص ټکی دومره ده
چې دې ته اشاره کوي چې دغه دوی مشته دا ایجاب شو سب کوم دی دغه امکان خاص منسلو سلب الضرورت من الجانبين سلب ضرورت دا ایجاب شو کنه نو یو جانب ایجاب شو او بل جانب چې جانب السلب شو سلب ضرورت من الجانبين هم دې امکان خاص دی چې دوه جانب ضروري وسه جانب ایجاب تاسو مونږ ویو چې ممکنه عامه څه ته سلب ضرورت ته جانب مخالف نو چې جانب ایجاب سلب ضرورت ته جانب ایجاب نشو دا حکم شو په امکان عام د سلب باندې ماته دی چې کوم طرف ته سلب ضرورت نه دا طرف نه ممکن کیږي مخالف طرف ممکن کیږي او چې کوم طرف ته امکان عام ته لګي نو دا طرف نو سلب ضرورت ته طرف ته نه سلب ضرورت مخالف طرف ته وربې ټوټه ګزار فوق سلام وي تا کوم سره امکان عام د کوم د ایجاب سره امکان عام ولګو لکه دا زید قائم بالامکان عام امکان عام چې کوم طرف سره ایجاب سره لګی دي ته دې طرف سره وای ما ستاسو مطلب کړو څنګه په تراجو خیر دې طرف سره وای دا امکان عام سره ضرورت کوم طرف ته پیدا کړي مخالف طرف ته نو چې ته زید قائم دغه زید قائم بالامكان العام او زيد قائم زيد ليس بقائم بالامكان العام دا زيد قائم بالامكان الخاص يوم ستتوس بوس بتبوش زيد قائم بالامكان الخاص انت دي معنى او ده دي مجموعه معنى ده كده دو خاص يوم زيد قائم بالامكان العام ليس بقائم بالامكان العام ده دې دوه او ده دې دوه یو معنا ده دې صرف د زید قائم بالامكان الخاص یوازې او ده دې مجموعه د زید قائم بالامكان العام د ليس قائم بالامكان العام ده دې دوه مجموعه ده دې مجموعه او د هغه تنها یو معنا ولا یو معنا ده ځکه زید بالامكان العام ليس ترجمه ده سبب ضرورت د جانب مخالف نو سبب د دې امکان زید قائم بالامكان العام دلیل وجه مخالف شو سر ځای لکه دا اجازه نه دی حکم نه په اجازه او دا حکم نه په اجازه په سر سره نو د زین قائم بالامکان عام مخالف تر سر دی کنه نو څه شو سر ضرورت حکم نه سر ضرورت من جانب السر فزين قائم بالامکان عام څه شو سر ضرورت من جانب السر دې ته تسوي او زید ليس بقائم بالامكان حكم ده بجازة ده چونکه اذا ترجع موافق ايجاب ده او ده مسبب ذات كم طرف بيركي سب کې مخالف طرف کې مخالف نه دي استر مخالف شوت ده انت بس سلب ضرورت من جانب الايجاب نو زید قائم بالامكان العام چې موجب ده لغه معنا سلب ضرورت من جانب السلب او چې د زینم ليس بقائم بالامكان العام چې دغه سالبه ده حکم په سب سره ده ودلته کې سلب ضرورت کوم طرف شو من جانب نو شو د دې ډول مجموعه سره راځو سلب ضرورت او سلب ضرورت من جانب ده نو سلب ضرورت جانب نه شو او دا هیڅ معنا ده د زید قائم بالامكان سلب ضرورت جانب ده نو کوم چې دوه کار کوي تنها کوي خبره ده خبره باندې فوق واجب تاسو نه پوهیږئ څه څه شاته دې ته وست سیزه کنه ډېر متوجه راځي نو خبره ده شو خبره پوښي خبره شو ماته وای خابیا زه به تکرار کړم حاصل پوښي دا دې دا یو څه ده ته ونه نه دا په دې د څه وته ترجمه دې په پوښتنه وای خطوره ده چې دې ډول ته موږ مرکبل شو ولې دې ته مرکبل شو دې ته مرکبل شو ولې څنګه چې دا ویلې چې د مرکبې تعریف ده چې هغه حقیقت ته دې حقیقت مرکب شي د اجابه سلمه خو په دې شان جزئي دې لازم شو هغه په عبارت مستقله سره نه الله جزئي په عبارت مستقله سره ده کنه او برابر خبر ترکیب په لفظ کې ویو کنه
هغه د رشته چې کوم د ترکیب په لفظ کې نشته عبارت مستقله نشته ترکیب هم نشته لہذا هغه من تعریف صادق شو یو بل ته خبر وکړه چې یو بل کار ته وکړه زید قائم بالامکان العام لا بالضروره سره ولا دا یو درې مدرسه فقط شوف زید قائم زيد قائم بالإمكان العام ده بس يبقى شوفها ولا ده شوف ده ممكن خاصة تمام أو ده ممكن يعمل وتوينا لجهة زيد القائم بالإمكان العام أو زيد ليس القائم بالإمكان العام أنت ده ممكن يعمل ويتوينا يا جماعة خيوات مركبات متنشبة تشنو وصل المرء يبشر أول زيد القائم بالإمكان العام لا بالضرورة لا بالضرورة ناس ما شيء شرعي ما تقديره ممكن يعمل شيء شرعي تقول زوج مستوى السلبي خلاص أخرج منطق لديك أنت تجرب شيء أنت منطق لديك إذا جراند شيء جراند تيجي أستاذ نوع جراند يا سان غير خبر عن بوك زيد القائم بالإمكان العام ده دي سمع نشفة واسمع من غير زيد القائم بالإمكان العام ايه سلب زرورات من جانب السلب سيشو سلب زرورات من جانب هو ذكر مجملة كان وسلب زرورات ليس سيشو سلب زرورات من جانب السلب وشو لا بزرورة لا بزرورة كما نسيشتي شرب ممكن يعمل ده چې موافقه به د عصب سره پچا کې او مخالفه بچا کې او موضوع محمول باغی د دې معنا نه وایي لکه تاسو لا د من معنا واست لا بزرورة معنا تر وایي او موضوع محمول اوس نه جوړه موضوع محمول راګه او ځان خبره کوکا او کم معققه کم موافقه کم کې مخالفه بچا کې پکې کې او امکان عام سره څنګه چې بل د ضرورت کې شي اشاره چاته ممكن يعمل ده هو وصل قصير زيد ليس قدير بخا زيد بابا زيد ليس بقائم بالامكان العام ممكن يعمل ده شركه نه نو سشوا اول شو زيد القائم بالامكان العام ضمن جزء على كم بعباره غير مستقله سره مسو لا بزروه خد لا بزروه عباره غير مستقل معناها شو عندك ممكنة سالبة ممكنة سالبة أما لا سالبة ممكنة أما سالبة شو مثلا شو بالإمكان زيد ليس بقائم بالإمكان أو تقول زيد ليس بقائم بالإمكان هذا إيه كنا قدرت تعريب ده وزدت ممكنة خاصة ولا شيء كنا زدت مركبة ولا شيء كنا ولا شيء زكاة جساني فعبارة مستقلة سرنا لكن بلکې خودمه شوه چې اوله ممکنه خاصه چې وها جسانی په عبارت مستقله سره هم نه ترکیب هم نو او دته چلله جسانی په عبارت مستقله سره نه ده او ترکیب شته ولې ممکنه ولې موږ مرکبه د برابر سره ترکیب یو کړی کوي کړه او دا غواړم باندې وکړه نو هغه ممکنه خاصه شو دا ممکنه خاصه نه ټول مجموعه څه ممکنه خاصه نشو دا ټول نشته ويدعى والنشته سيدات ما يجي كده ويدعى سيدات عشان تسمى منطقة ده كانوا هشتسمى ده كان كده غير ده ما نشوف كده ويدعى ولا يخوخنا كده غير يخوخ كده دي تبقى غير بدري يجي وإلا عبارة سراب ومختصر عبارة سراب وعاقل إنسان بشر عاقل إنسان یو داسې سره چې هغه عبارت هم دومره وي چې څومره معنا د هغې نه څه کېږي ادا کېږي نه هغه به دا عبارت وکړي دغه شته هغه لنډ عبارت وایي نو دې علماو د منطق دا عبارتونه یې ممکنې خاصې دپاره اگر چې دا اوسئ خو دا یې ونه وي او دغه بله وي ولې چې موږ ته اختیار راغلی شي چې دا عبارت او دا مطلب د دواړو یو دی نو لنډ عبارت چې هغې سره پوره مطلب ادا کېږي کنه کومه عبارت لا به ضرورت دي اضافه
اضافي نه او باقي لا به وشتا منطق ځان په لږی په خبره ځان په دا درې خبرې بل دا نن ته ما په دې پوه کړی اليوم إن شاء الله لأنه العرف يفهمون ذلك المعنى عند الإسلام فتوصل دا ما دام هنا وكذا الدوامون سرنا يموع والتروس تقول بلا دوامي بموجبتي بسالبكي دا بشاكل بسالبكي ده بيسوي عبد الله يزدي كذا ذا سوي بسالبكي تقصي شنو سليم سوى لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا ما دام كاتبا بالدوام كذا بالدوام ما دام كاتبا ده بسالبكي بسالبك ده سالب شو كذا بالدوام لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا كذا تيجي تلا جهات وسرمة لقوا ده ما دام وسرمة واي بدي سالبكي دي والله بسالبكي نو على عرف انتقف عمي كذا سبود ده سلب ده سكون الأصابع تروس بده كتابة تقول السلب ده سكون الأصابع بيوي بلکې موجبه کې نه افهم چې موجبه یې لکه ما سمزر موجبه سو كل كاتب متحرك الاصابع دوامي كتاب الدوام وما دام نه کنه بیا هم خلک تفهمي چې دا ثبوت تحرک تروس په کتابه ده نه ده عرفيو تزکوي چې عرف اهل عرف د دین منطقه ما نه فهمي او عامه تزکوي چې د دین مش داش مقيد شي بقيد د دوام زره دې بیا عرفيه خاصه وي اگر کټګوري قوله فداء او بدوامها برمة توخيجا يا حكم فدوام نسبة سرا او ان نسبة كلام عوزي بغرزيخا فما دام الذات ترسوب الذات موضوع موجود فدائمة مطلقة او ما دام الوصف يا بجكم دم دا ما دام الوصف ما دام الذات من بدوام او بدوامها ما دام الوصف فعرفية عامة يسرجي مفيد عامة يسرجي بعرفي عامة وشو كتب شجي عروف دائمة متقن والفرق بين الضرورة والدوام أن الضرورة هي استحالة انفكاك شيء لو أنت تقول چونك دي دوارو ده ضروري مطلقين دائمي مطلقين سوا لدين چلت ضرورت الدوام دي بل صفر أخل نشتا أو ده مشروطي ده ضروري نا ده ألت ده مشروطي عمي أو دلت ده عرفي عمي فرق دوانا تروصف فور خبره ده ما دام الوصف تكتا سفر نشته وعلت ضرورت دلته سره علت ضرورت او دوام وشفري بل اصل کې بنیادی فرق صرف د ضرورت او د دوام دی د ضرورت او دوام فرق ما توکل دی ولا خبر چې مونږ کړل لیکن مونږ فسر کې کړل پرون کړل کنه او دا وجه والفرق بين الضرورت والدوام ان ضرورت استحاله انفكاك شيء عن شيء دا انفكاك بالکل محال له ممتنع ده يعني جائز نه عقل جائز نه لري انفكاك دا انفكاك او الدوام عدم انفكاك عنه ايه وان لم يكن مستحيل محل ليه خير ده كده فعدم انفكاك الطول اوقاتك قال كده وعمل حركه الفلك زكده حركات الفلك ده المنطقين ده حكمه بالنسبه دي ده خبر بخير ثم الدوام وجدم ده بیا دوام جدي اني عدم واستوعب دوام ما تقول دوام په تو قسم جوړي څلوري یو دوام ذاتي جوړي لکه حالت مو ضرورت ذاتي جوړ کړو ضرورت وسوي والله زرمنا ضرورت في وقت معين ضرورت في وقت غير معين دلته سره دوام في وقت معين دا نشته وشي دې په جوړې ثم الدوام دا اوس من ویل علي عدم انفكاك نسبه جابر سلبي کنه عن الموضوع اما ذاتي او وصفي
فإن كان الحكم في الموجهات دلته إذا زال في الكلام يعني كوبا موجهة كي ودرس زروري نه چې دغه موجهه لکه لټم موجهه يعني جهات ولا ورکړی شي موجهه معنی التي أعطيت الجهات موجهات نقدش تقولي بخا فإن كان الحكم في الموجهات وحكم الموجهة بالدوام الذاتي بجسره أي أما دوام الذاتي ما نعمل كده إيه ما تقول شيء فدوام ده نسبة المحمول للموضوع ترصوب الجزات موضوع موجود ولو يجي بعدم انفكاك من الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة سميت القضية دائمة مطلقة دائمة ولوي اجتماع على الدوام مطلقة لعدم تقييدها بالوصف العنواني دلتا بالوصف العنواني إذا وقت خبر اشتنك في المقابل يا وقت اشتنك ألت وصف وقت دواني ويزوك ألت وقت خبر مشرهنا هو يجي بسانت خبر من بوقع نسمى ظرفية أخا وإن كان الحكم بالدوام الوصفي دوام الوصفي فين إيه ما تتبيض قول خبر علم بياض إلى ما غنيج بكتاب كتابنا خلاص ذكر وجد علم زمان مزغوط راشي قلت علم نوع خا أجسام خلق خبر يادي كنا يصغم مقوال كتاب بدل زيجي الدوام الوصفي خبر ما تستوي كنا حكم شيء باقي بدوام بالنسبة المحمول للموضوع ترسوب لذات الموضوع متصف بصفة عنواني سلبي وإن كان حكم بالدوام الوصفي بعدم انفكاك النسبة للموضوعات الموضوع ما دام لبس ثابت مثل الجزاء هنا حكم شيء بعدم انفكاك عدم انفكاك دوام ضمنه نسبة من أنزات الموضوع ما دام الوصف العنواني ثابتا لتلك الذات سميت عرفية عرفية عامة عرفية لأن أهل العرف يفهمون هذا المعنى من القضية السالبة السالبة ما محكرة بل من الموجبة أيضا عند الإطلاق ده مطلق تحت جهاتك سوكي فإذا قيل كل كاتم تعلق برسائل الموجبة سالب كنا فهموا إيش سرم مويا بالدوام سرم مويا وما دام سرم مويا نقول جي فهموا أن هذا الحكم ثابت له ما دام كاتبا عسي وجد ما دام كنا تترك دوام الكتابة بالبينة وعام وتولي ضغن شو كنا ده مركبنا عام لكونه عام من الوفية الخاصة اللي سيجيكها شو مخبر ما يسلور يو ضرورة النسبة يو دوام النسبة بل ما تتفعلية النسبة سوري او اخير کے بلکہ میں امکان یا به حکم شي په ضرورت ته نسبت سره یا به حکم شي په فعل دوام د نسبت سره یا به حکم شي په چا سره فعلیت نسبت سره یا به حکم شي په چا سره په امکان اما ته ضرورت ټول نه اعلی به دوام د پس اوس په سیسار راشه فعلیت راشه فعلیت معنا کوي وقوع دا ثبوت محمول موضوع یا سل د محمول د موضوع د موجبات والبسالات دا ثبوت محمول موضوع یا سل د محمول د چانه په یو د ازمنه او سلاسو کې دا عبارت ته د فعلیت دا د فعل ته دا نه راغستله فعل نه فعل په اصطلاح د نحو کې فعل زمانية عدلتم بأحد الأزمنة الثلاثة أحد يا ماضي يا حال يا بتاكي كده موضوع محمول ده ثابت فيود أزمنة الثلاثة يا ده محمول ده موضوع السلب ده فيود أزمنة الثلاثة دقة فعليات وهي دي مدخل استلاج وكذا ده استلاج نحن من الاستلاج كيف شو بدي وقوع محمول موضوع الوقوع وقوع فيود أزمنة الثلاثة وقوع فيود ساكي يود أزمنة وسلاسة فعليته وقوته تحققه تحقق بالنسبة أنا بإيجابا يو بسيك سلبا وده تحقق ده نسبة كم يا إيجابا يا سلبا فيود أزمنة وسلاسة نبقى فعليته سرش حكم شيء دي توي مطلقة سوى توي مطلقة وتولي وي دي مطلقة ولي وي وإذا كانت يوم محمول موضوع ثابته قضیه جوړه کی چې بدا غساله بدا چې محمول موضوع ثابته یو محمول چې ته موضوع سکه ثابته نو استانه تاسو کوم چې په یو د ازمنه کې هم نه په ماضي کې نه په حال کې استقبال کې دا ثبوت نه
ولذا محمول موضوع ثابت تشي يو محمول ولا بل محمول او دا محمول دي موضوع ثابت ده قضيه کې ته چی کنه او زید قائم مثلا او دا قیام د زید نه په ماضی کې شته نه حال نه استقبال شته نه ثابته وره دي ته مطلقه څه کوي چې مدقنا معنا مفهومه د وخت د اطلاق کې ان د قضیه سره هیڅ جهت ما ذکر کو زید قائم زید نزاقا سمني چې دا ثبوت محمول موضوع په یو د ازمنه ثلاثه کې ولکه په یو د ازمنه ثلاثه کې هم نشي يبقى يوم موجود ولا يقول محمول ولا قضيه ولا يقول مش خبر كذا ثبوت محمول بيوضع المساوسي هم ني وبهم يوم موضوع بالمحمول ولا ثابته ولا انت بتطالب مسؤول تقول مش ولا ثابته القضيه ولا جوه چون کې هم دقه معنا دا فعلیت يعني الثبوت محمول موضوع له کنه الثبوت په یو د ازمنه وسلام څخه هم دقه مفهوم دی د مطلق قضیه چې کله د قضیه سره هیڅ جهت هم نه وي لکه مثلا عاري د ټول جهاتنا یو موضوع محمول قضیه جوړ کړه زید القائم مستلزم ته مثلا دغه راځي اذا محمول موضوع په یو د ازمنه وسلام څخه څنګه دغه ثابت نه نو بیا قضیه ته یو د عقد تولیکو څه تولیکو عقد تولیکو د محمول موضوع ته تړول وګدا دې وجه دې ته مطلقه ذکر او دې ته مطلقه عامه وي ځکه بیا دغه مطلقه دلته وسره چې کوم دی دا نه مقید شی په قید د دوام د ضرورت څه څه مقید شي او په لا ضرورت ولا دوام سره نه مقیده نو څه کوي تسوي عامه او چې کله مقید شي دا مطلقه عامه چې په لا دوام سره دته به وجودي لا دائم وي دغه مطلقه عامه چې مقید شي په قید د ضرورت سره چې وجودي لا ضرورت وجودي لا ضروريه وجودي لا دائمه دا به څنګه روان وي په مرکباتو کې ته هم دغه مطلقه عامه او مقید شي په لا دوام سره او مقید شي په لا ضرورت سره چې بلا دوام سره مخیر شي جوړه صوت وجودي لا دائم وته او چې صوت وي ها لازم بس مقید شي وجودي لازم وته نو د دې د عموم پوښې په دیو جنای چې عقل سره د لا دوام د ضرورت نه لګیدل چې تقید نه لري عموم نه اورګنه نه مطلقه عامه مطلقه ولي وعمول مطلقه وتذكر چې چرته د یوې قضیه سره د منفعت سره چې ته به وسره په پوم نه چې یو دته مطلقه ذکر مطلقه ته وګنه چې هغه مطلقه ته وي چې هغه قید نه پاک قید نشي کله چې یو قضیه د هر قسم جهت نه پاک شي څنګه نو هم دقه معناته مفهومه ده تخفيليات مفهومه نو څنګه وایي ځکه دا مطلقه ده یعنی دا هغه چې د اطلاق په وخت کې اندازې درځي یو قضیه چې تم مقیده نکي په یو جهت سره ضرورت او سره مونږ هیڅ شو سره نه کنه دوام سره نه څه شو سره نه دلته چې د فعلیت د مطلقه عامه دې چې کوم دلته مونږ کوم تعریف کوم منتقم زين تراجي عامه څه کوي نو د عدم تقید د دینه په لا دوام او په ضرورت سره ولې په لا دوام او ضرورت سره تقید کیږي او چې په لا دوام سره هغه د بیا وجود لا دائم او چې په ضرورت سره وجود لا ضروري وته بر مثل کې وای او بفعليتها فمطلقه العيب ليس المطلقه او بفعليتها يعني اي تحقق النسبه لا تحقق تحقق الايجاب سره ايجاب سدون شامل لها ايه تحقق النسبه الايجابي تحقق السلبي بالفعل هذا بالفعل زمانه بيوضع ازمنه وسلاسل بالفعل زمانه تحقق النسبه بيوضع فالمطلقه العامه هي التي حكم فيها
دا نشو چې حکم شي پایږي بكون النسبه متحققه بالفعل چې دا نسبت متحقق ده بالفعل ده بالفعل معنی کوي اي في احد الازمنه الثلاث وزو تسميتها بالمطلقه ولو ده مطلقه لان هذا هو المفهوم وهذا اشاره ده التحقق دقه التحقق ده نسبت بالفعل تحقق ده نسبت په یو د ازمنه سلوکه تحقق ده نسبت په شاکه په یو د تحقق ده نسبت په یو د ازمنه سلاسل هو المفهوم هذا اشاره ده ها دقه تحقق ده نسبت په یو د ازمنه سلوکه هو المفهوم هم دقه فهمي من القصد الجنه كلام عند اطلاق يعني اطلاق كم اطلاق يعني وعدم التقييد بزود والدوام وغير ذلك من الجهات یو جهات سره لګی کنه دا دلته چې منکم تعریف د دې مطلقه عمل کړل هم دقه بزین ترازی او ماته دراري او عقلی راغوي ولې کله موضوع محمول ته یو ځای عقد وکي عقد منعقد شي مطلب چې موضوع محمول یو بل سره جوړ کې موضوع جوړ کې محمول جوړ کې نسبت جوړ کې ماته ګوره او ايش جهات ورته ذکر نه کوم تاسو کنه خو چې د محمول موضوع ته په یو د ازمنه سره یو د ازمنه سره کې ثابت دی په یو د ازمنه سره کې هم ثابت نشي ولې دا عقد کوي چې دا محمول د موضوع ته په یو د ازمنه سره کې هم ثابت نه لري دا عقد ولې جوړه استما خراب دی نو دغه مفهوم دی دا دلته چې کوم تعریف من ده مطلق عام يكون دغه مفهوم ده مستفهم ده چاره د مطلق خزینه سبب چې عدم تقييدها من احد الجهات اجعموت ولوي وبالعامه لكون ها وغير ذلك من الجهات كنوش وبالعامه وبعامه سره ولي لكون عامه من الوجوديه لا دائمه ولا زمنيه ځکه چې هغه نور سني منطقه مطلقه عامه كمان هو مقيد بالادوام ولا زمن بس قيد بتجازه قرآن جو تنزل تمام دې متن کې ټول مخته وګوره مهد الصفحه کې ټول مخته مخته وګوره وقد تقيد المطلقه العام ودلنا فجزره ذاتي او لجلا دلاشه او بالله دوام مثلا انت مطلقه ما دا يلزم قيد کیږي خاطر مرکبات نو البته تقييد ده وده تقييد نشته مش تقييد نشته عموم ده ده چې تقييد نشته عموم ده چې تقييد راځي په خصوص باندې ما تقول شيء يا بإمكان النسبة سره يا چا يا بحكم شيء بإمكان النسبة سره چا سره يا ساته دلته الامكان مراد امكان عام فصل غير شبهه امكان عام وامكان خاص كل امكان خاصه وامكان سلب ضرورت من الجانب امكان عام سلب ضرورت من الجانب المخالف لكم موجبات كنا تشي زيد قائم بالامكان خبره تندر پتالا شو کې خرید را موړې من دا موجبي سره چې امکان عام وي د چا سره وي زيد قائم بالامكان العام تر چا سره امکان عام زيد قائم كم نسبه ايجابي نه چې د نسبت ايجابي سره تسجي کوي دې تسنوي دې طرف دي ایجاب تسنوي د ضروري دی نه زید شوکته یعنی د دې ترجمه ده د زید قائم بالامكان العام ترجمه سره اغسل د قیام د زید د ضروري نه او عدم ثبوت د قیام زید لره چې سل ده کنه هغه ضروري نه ده هغه ضروري نه څه دی لګا سم دغه تندر په تعالی شوږي خړې درابوي تندر لګي کوم ځای اخره کوم ځای څنګه وي امکان عام د چا سره لګي ایجاب سره نو ایجاب ته نو یې ضروري دی ایجاب څه کار نه کوي کار کوم درته کوي سلب ضروري نه دی ان سلب د قیام د زید نه ضروري ده عدم ثبوت د قیام زید ته ضروري نه اجده زید ليس بقائم بالامكان عام وش ضروري لګي نو وس د چا سره ولګي اخو دې سلب د سنوي او چا د سوي اوس به ایجاب ته وي ان ثبوت القيام زید دا ضروري نه ده
نو دس دا امکان د دې ته وي امکان عام ښه دسوي امکان خاص ولې ته نه وي امکان عام سم صورت جانب اوس جانب موافق ضروري دی نه نه د کې د څه غوړي کېدې چې ضروري کېدې ضروري دین غلط لګا د څه نو کې ساکت ده او غږ پکې چا کوي غږ پچا کوي आवाज پچا کوي د ادمي ضرورت مخالف طرف باندې غږ کوي هغه ته وي چې ضروري نه ده دې څه پر سوي او بعدم ضرورت خلاف دته امکان نسبت نه وي ها د امکان په دې دا معنا بعد یا حکم شي په سره په عدم ضرورت د خلاف دا سره یعنی کم نسبت چې سره کنه د دې څه خلاف ده کدا ایجاب او خلاف سلب او کدا سلب او خلاف سلب ایجاب فممكن ان عامه خبر دا چې سیوله او بامکان النسبتي سیوله دا وړه تکشن وګنو او به امکان ترجمه چې کوم د شارح پکړو څه ته وایي عدم ضرورت د خلاف عدم ضرورت څه د خلاف او کنه او بامکان النسبتي ویله دا د امکان نسبت معنا یې کړه ها لکه په بل ځای کې د ضرورت سره د ضرورت معنا کړه ضرورت ویلو دوام ویلو ضرورت معنا یې څه کړو شرح کړه استحاله انفكاك حکم شيء مالته باستحاله انفكاك من لكم اين ضرورت دوام من لك عدم انفكاك بليته ولا تحقق موضوع فيوضع دائما فعليته ولا ده امكان ولا سلم ولا اصل كده لكن سلم ته نه ویل کنه سلم لګیدل لګنه هغه دا ویل له متقش انت د ټول تفسیر نه کوي هغه د ضرورت په ځای باندې متقبل لعدم امتناع لك شنو مسته ما يقول شكوى هذا ضرورت په ځای فهي ان حكم فيها استحاله انفكاك النسبه ضرورت په ځای دلته څه هغه چې کوم د تفسیر ګرځول نه هغه ته تعریف کړو کنه په کله چې د ضرورت ویلو کنه او استحاله انفكاك شرح ګرځول دلته امکان وکړو کنه او عدم ضرورت خلاف یې څه ګرځول د تفسیر ګرځول اګوره خبر دې کړو خزم په د دې اصل په چا ورځيږي اته بلان جوړیږي نو مخاطب ته کوم اصل په پام کې چې څوی یعنی مطلب چې تاسو کې ته نشئ تدلته دي یو مسلمان هو بس لا شغله وای چې د بل مازی خپل مز اهتمام کنه بس دلته کې راغلی والله استاد ته وسنه رسې چې کوم ځای ته ورسې کنه امریکا ته ورسې برتانیې ته ورسې الله پاک په ستاره دې زړه دې درد کنه دې اثر پات څه او استاد المؤمن چې کوم د اخلاص لپاره المؤمن مهنت چې کوم دی کنه او مهنت بستای او استاد زه ته استعمال کیږي چې په کوم کې نه استاد خوش الله پاک په ستاره ستاسو زړه درد نه هغه سره په خپل مې ګټ پټ څه دا خبر شو کنه دلته کې لګیدل څه سره امکان د جانبي ایجاب سره او حکم په سلب ضرورت سره په چا ورځيږي سلب او چې لګي د سلب سره جو سلب ضرورت دی ایجاب دی چې لګي د ایجاب سره سلب ضرورت دی جانب سلب چې لګي د چا سره چې لګي د ایجاب سره سلب ضرورت دی جانب سلب نه لګي خالف سلب سلب دی ایجاب مخالف سلب نه وین چې لګي د ایجاب سره سلب ضرورت دی جانب سلب او ایجاب ساکت دی ضروري وي او که ضروري نه تګه په ضروري او که ضروري نه وي ځان موافق چې ایجاب دی کنه موافق ایجاب دی او ضروري او کنه وي ضروري وي او کنه وي دوه صورت شامل تشوف د دې وجنه استاد خیر په تاسو مخ کې وځکه البته زمونږه دغه د کلیه شپږ قسمه بیانول کنه نو هغه لاندې هغه واجب نه رانوس راس هذا كتاب يجيب إلى غطران تشمل مكان خاص جوا مكان خاص ممكن في مكان خاص توانا هذا قسم اليوم إذا كده مكان عام يبدو قسم اليوم مقيد بجانب الجانب ده ومقيد بالجانب السي سابقا ده الجانب الجانب ماذا يقيد بجانب
كلام رجل ممكن كلام رجل قسم إمكان خاصة سلب ضرورت من الجانبين مخالف هم ضروري له موافق هم ضروري له بس پوش هذا دوه سره کار دې وجنه هغه د مرکبات رسمه چانه لکه تاسو کې دوه قضیې شوې څو قضیې شوې لکه څه چې یو ځکه وي الفاظ مستدعي زيد قائم بالامكان الخاص د دې د پاسه کې څو قضیې شوې دلته راځه څو قضیې شوې کومې دوه قضیې شوې قائم بالامكان العام او زيد بالامكان الخاص د دې وجه ما تاسو ته وایي چې دا ممکنه خاصه نه ده په دې څه حساب کړه دا مرکبات بل مرکبات نشته دي کې څه قصې ورا ما ته د حساب کړه زيد قائم بالامكان الخاص دا بس کې دوه ممکنه څو ممکنه مې څنګه دلته کې دوه ممکنه مې څنګه راغلي دې خبره ده په زه ته دا ولې قائم أنا غير قائم تكسر جواب الجانبين جانب مخالف سكته جانب موافق سكته جانب موافق سكته تدرد سكته مذكور أنا أقدر جانب الإجابة من مسلم أو مخالف سكته زي القائم جانب السلب جانب السلب والسلب ضرورة سلب ضرورة من جانب الإيجاب أو السلب ضرورة من جانب شو كان شو سلب ضرورة من زيد الأمر المكان سلب ضرورة من الجانبين جانب الإيجاب تتعدل كذا وجانب السلب مخالف فكرة دون ضروري نشوة وجه حركة لها جانب الإيجاب ضروري نشوة سلب ضروري من الجانب الإيجاب ده إمكان عام تبال طرف شو كان كم طرف شو كم طرف تجي سلب ضرورته ده طرف ممكن يكون مخالف طرف مخالف طرف ممكن يكون سلب ضرورت كم طرف تي ممكن كي ده ممكن كي ده مخالف طرف وده الجانب ده سلب ضرورت من الجانب الإيجاب وده إمكان عام شو ده جانب الجانب ده جانب السلب السلب ضرورت من جانب الإيجاب وده كم طرف إمكان عام شو أو ده السلب ضرورت من جانب السلب هم ده وده كم طرف إمكان عام زوم كنا عام شو دي وجهنا سلم ولا بس سلم دي وجهنا تلفظ تقولهم دي ممكن ده ممكن خاصة لكن دي غير جهات لكده سيد قال او جهات كم تفصل كده كم ذكر وزي هو بده كتل جداي سكر سوا ده موجود بس هيك او تشاجي دي حقيقه كده دي مش انا كده زبده ده بدك خبره ان شاء الله صباح شيء زبده كده الصباح بس خبره موجود ده يعني مش عارف ده جوه سبب اوري تبي كشو نو جو استمر يقول جدا صدق دا ممكن اما دي تفسير زكاه ده جانا حساب شيء هذا بسيط ليس تركيب بقيش تقسيم يوقف بس نقدر ممكن اما موجبات بسلسل الجانب السلب ممكن اما سالبات بسلسل الجانب السالب الايجاب او موافق طرف کی ساکت ہے فها حكم شيء قائل ضروري او ضروري او بعدم ضرورة خلافها فممكن العام كذا كش اذا حكم في القصد بأن خلاف النسبة المذكورة فيها لما مذكور جدا تشك خلاف سوى ليس ذلنا غزر لله لك زيت كاتم بالإمكان عام ليس ماذا
ام جانب مخالف شي یعنی څه هغه سرد د کتابت د زید عدم ثبوت الكتابت غزر وینه ده پس کوي ایمان ان الكتابه غیر مستحيل دا کتابت مستحيل ده د جانب ایجاد خبر بیا وکړه دا ان الكتابه غیر مستحيله دا امکان عام معنی محال نه سمعنا يعني السلب وعنه ليس زول كثر شو سلب تقول السلب ده غير ندى زوجي السلب زوجي او تقول ايجاب او زوجيه وكل ليس الامكان يشتغل سميت الكلام ممكنه لاجتماع على الامكان ممكن وصف الاجتماع اللي بتعمل الامكان زوجي وسلب زوجي وعامات ايه ذكر ده دې په مقابل کې دې بچا کې ممکنه خاصه راځي مرکبات او الته چې کوم دی ما ته ګوره دلته سلب ضرورت ته کم طرف نه دی غالب نه الته وسره د جانب مخالف نه دی د جانب موافق هم دی هغه مقید شو دلته تا يعني موافق چې کوم دی دا مطلق دی کنه دلته انده وسو دلته جانب ستاسو سره مخالف او موافق طرف عام دی څنګه ویو کړی الته هغه هم زمينه ده هغه مخير نشو هغه څه شو ده دي تعامل